کومه واقعه چې ما نن ستاسو په مخ کې بیانوله هغه دا وه چې یهودي بچی هغه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کوي او همیشه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې موجود و. یو ورځ لاړله پکې بلکې 3 ورځې پکې لاړلې. آپ علیه السلام تپوس وکړو چې هغه ماشوم چېرته دی. موجود صحابه ورته وویل فمریضه هغه خو ناجوړه دی او تکلیف کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو. ګوره ملګرو سردار دو جهان چې دا دنیا هغه له پیدا شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو بیا کور طرف ته. فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو نو له پاسه نه ډېر سخت نور هم و، نو له پاسه نه وریځ داسې روانه وه. وریځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوری کو او لاندې نبی سلام روان و. څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته ورسېد نو احادیثو کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ماشوم سر طرف ته کېناست او خبرو اترو نه بعد ورته ووي اسلم، اسلام راوړه، مسلمان شه، کلمه ووایه. وي دې ماشوم داسې ایسته ورته وکتل، چغې یې کړه. هغې نه بعد وایي چې داسې لیکل دي فنظر الى ابیه، وی پلار طرف ته یې وکتل او پلار نه اجازت طلب کو. نو پلار هم یهودی دی. پلار ورته ووي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څه تا ته وایي هغه ومنه. وی دې ماشوم کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله. کلمه چې وویله کلمې نه بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم بار ته ووت. وی څنګه چې بار ووت اطلاع راغله چې هغه ماشوم وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې وفرمایل چې شکر دی چې یو کس د جهنم نه بچ شو او جنت ته. نو ګورئ ملګرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره محنت کړی دی د دین لپاره، د امت لپاره چې څوک هم جهنم ته لاړ نه شي، ټول جنت ته لاړ شي. نو نن موږ او تاسو باندې دا فرض دی چې موږ هم داسې محنت وکړو. څومره خلک چې هغوی په مینه محبت باندې آګاه کړو، په مینې محبت باندې خپل طرف ته واړو. د مخکې ورځو کې ما سره په خپله دا واقعه وشوه چې زما ملګری ما سره به یې هغه وخت کې کرکټ کو، لبې به مونږ یو ځای کولې. نو ما ورته وی چې تا ته چې ما هغه ټایم کومه خبره کوله چې تاسو مطلب فلانې فرقې سره یئ، مطلب بریلیان یئ او تاسو به مونږ ته وهابیان ویلي، تاسو زموږ طرف ته نه راتلی. نو هغه ما ته ووی چې هغه ټایم ځکه زه نه راتلم چې یو خو زما دماغ کچی او یو ستاسو لبو لهجه سخته وه. نو ما اوس څنګه ټیک شوي وي، اوس تبلیغ کې مې 3 ورځې ولګولې او ماشاءالله ډېر ښایسته انداز سره پوه شوم او اوس پوه شوم چې بدعت څه شته وي، شرک څه شته وي او دین څه ته وي. نو ملګرو نن موږ او تاسو خپل جهد سره، محنت سره، پیار محبت سره څومره چې خلک ملګري مسلمانان هغه د اسلام نه لرې دي هغه اسلام ته راوړي، کافران چې دي هغه اسلام کې څه طریقې سره پیار محبت سره دندې کوي. نو ملګرو واقعه ستاسو مخکې وه، تاسو واقعه واورېدله چې یهودي بچی و، په خپله بچی هم یهودي و، هغه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم